ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او دغه جواب کې یو کس تپوس کړی دی چې دا مفتی صاحب بعضی کسان دا وایي چې دا کوم مروجه دا تسبیح دی پلاس کې دا مونږ تاسو د پلاستیک نه جوړي یا د اډوکو نه جوړي یا تیګي نه جوړي په دې باندې ذکر کړل دی تسبیح باندې ذکر کړل دا جایز دی کنه که په ګوتو باندې انسان ذکر وکا آیا بعضی کسان وی چې دې ته بدعت وایي چې دا کومي چې په لاس کې یا نن سبا کاونټر راوتلی دی هغه خلکو په ګوته باندې کړی په کاونټر باندې هغه جمع کوي نو په هغې باندې یا په تسبیحو باندې چې مونږ تاسو سره مختلف ډیزاین کی یا په هغې باندې ذکر اسکار کړل دا جایز دی او که مثال ناجایز او بدعت دی دا یاد لرئ زه بار بار دا خبره کوم هیڅ کله به تاسو چې د یو شي په باره کې علم نه وي ورته هیڅ کله به تاسو ځان نه په هغې باندې فتوا او جواب نور کوئ یو مفتي صاحب ته به رجوع کوئ هغه نه به تپوس کوئ څنګه چې تاسو دا تپوس کړی دی چې بعضې کسان دې ته بدعت وایي حالانکه دا بالکل غلطه خبره ده شریعت په رڼا کې د دغې سوال جواب دا دی چې په ګوتو باندې ذکر دام بالکل جایز دی په هغه کاونټر باندې دا کوم چې نن سبا ډیجیټل اگر راوتلی په هغې باندې ذکر کړل بالکل جایز دی او خصوصا په هغه تسبیح باندې دا نن سبا موستا په لاس کې مختلف قسمونه تسبیح دي په هغې باندې ذکر کړل دا بالکل جایز دی او دې ته بدعت ویل ناروا دي دا بالکل بدعت نه دي په حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی امام ابو داود په صحیح ستو کې یو حدیث ذکر کړی دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په صحابه کرامو باندې باقاعده راغلی دی او صحابه کرامو ذکر کړی دی په اډوکو باندې چونکه په هغه زمانه کې صرف پیرلی شوی نه وي په تار کې نور په اډوکو باندې ذکر ثابت دی په وړو وړو کاڼو باندې صحابیاتو صحابه کرامو ذکر کړی دی نبی علیه صلوات و سلام پې راغلی دی حضور علیه السلام دا صحابه لیدلی دي چې په اډوکو باندې هم ذکر کړی دی او په دغو تیګو وړو وړو هغه باندې هم ذکر کړی دی پیغمبر علیه السلام مبارک هغوی نه دي منع کړي دا هم د دې خبرې دلیل دی چې په دې باندې ذکر کړل او شماره کړل دا بالکل جایز دی لہذا هیڅ خبره پکې نشته دی چې یو انسان په ګوتو باندې شماره کا که په هغه کاونټر ډیجیټل په هغې باندې شماره کا او که یو سړی په تسبیح باندې اډوکي نه جوړي دي یا پلاستیک نه جوړي دي یا کاړي نه جوړي په تسبیح باندې ذکر کا او عادت ځان د پاره معلومه د هغې شمار کا بالکل جایز دی هیڅ بدعت نه دی هیڅ خبره پکې نشته دی صحابیاتو نه دا عمل ثابت دی نبی علیه صلوات وسلام کتلی دی پیغمبر علیه صلوات وسلام مبارک په هغې باندې هیڅ اعتراض نه دی کړی لہذا دې ته بدعت ویل نه وي پکار او دا بالکل جایز دی په دې کې هیڅ خبره پکې نشته